یا د یونین د پښو دپاره کړي دي یا د یو قسم پر ډنډو په حواله کړي دي. موږ له خو مثال له غال مازې راشي دا سړی بیا نه یې معلوم دغه څوک یې دا 7 کروړه 8 کروړه یونین اخیستي چا بل وجه وایي 14 کروړه اخیستي نو موږ تقریبا 2 کروړه روپۍ اخیستي دي. دا 2 کروړه تقریبا د 4000 ټنو 2 کروړه روپۍ جوړوي. دا روپۍ موږ دا تر بلکې اخیستي نو نه دي دا مو د یو چا له خولې په زور راکړي دي. هغه په دې طریقه چې د هر روپۍ موږ له سره وره راکړي دي. نه دا موږ ته چا راکړې ده نه موږ ته چا راکوله نه دا چا زموږ بلله. موږ معنا دا یونین دی لکه د هغه د ولس د هغه قوم نو موږ د ولس پر حق ورته ودرېږو چې باید په د هغه کې د ځینې خلکو ځایونه شته د ځینې خلکو به نشته. نو کم از کم چې د چا ځای شته هغه خو به که ډېر نیولی کم به یې کړو که د چا کم سره تنګ و نږدې ور پراخ کړو که د دوی خالي ځایونه هغه پر خاندانو پر کورو سره تقسیم کړو چې د چا هغه فلور شی نشته. نو بیا موږ دغه فارموله راوایسته چې باید په دا پیسې به پر د قوم پر انسانانو تقسیموي. بیا په هغه کې چا پیشنهادي کارډ چا ویل مثال پر نرانو ښځې څه کړو چا ودونه خو بهرحال بیا موږ د څه مفتیانو عالمانو حال وکړئ چې باید دا د قوم سرمایه ده په دې کې د هر فرد عکس ده. بیا موږ دا پیسې راواخیستې موږ ته خو نو سترګې ډېرې پېښې شوې د کیسو په حواله د اف آی آرو په حواله په هایکورټ کې تقریبا زموږ 3 کیسه وکړل. یو ما د فورچ ډور خلاف وکړي دوم د جبل خلاف وکړل. عدلیې چې موږ کوم ضمانتونه لګولي او کوم اف آی آرونه پر موږ کاټ شو بیا د منډې ترنډې تیل پټرول یو ځای یو میلمه یو افسر راغی ولاړ نو په دا مد کې به خامخا پیسې ګارې شوي دي. خو بهرحال چې هر څو پیسې ګارې شي د یونین چې کوم کسانو چې کومې خرچې یې کړي دي هغو له جیبه ګار کړي دي دا کمې پیسې چې د ولس په نامه اخیستل شوي دي د قیامت پر ورځ مې ورکړي موږ ته دا تر لکه له مور چې په کعبه کې زنا کوي د یونین پر هر کس پر یو خالي یا پر ما نه چې زه ګاږم د یونین پر هر کس دا پیسې تر هغې چرچا اخیستلې په هره خوا زه له وړلې موږ چې د پیسو ضرورت شو نو دفتر به مو ونیوی او نو به یو چای نو به زم یو نو به ګوټکا م راتله یو برو پاڼ یو شی به مو نو خرچې کېدې 1,000 روپۍ وشوې لږ له جیبه لږ له جیبه لږ له جیبه موږ پر خانوزي چنده وکړه چې پیدا خلوص دا هر ورځ دا خرچې راځي هره میاشت راځي هر کال به راځي دا مدن د 1,000 روپۍ یو بني ادم نه و. موږ 1,000 روپۍ خرچه وسوله پر ګر بازار په خانوزي کې خاص مثال په چا موږ پیسې لیدلې موږ چنده وسوله 16,000 روپۍ موږ ته راټولې په 1,000 خرچه کې خالي 16,000 دا خرچې له دغه بعد په یونین کې دا تر کسان چې لږ روپۍ زیاتې له جیبه ګارې کړي دا 8,000 5,000 6,000 دا اوس هم کوي د نه چې پیسې د خلک راکړي. نو انشاءالله دا د یونین د قوم پر نامه چې یونین کوم روپۍ اخیست دا روپۍ درته لکه امانت سره اخیست او له سره وره راکړي دا روپۍ. نو انشاءالله خدای مهربانه دی په غره کې چې کوم غر دا کوم ځایو باندې پر شپږ الجان کمان راوتلي دي د دې ځله د موږ 6 کروڑه راوړي د دې له مخکې پر دې په زرګونو ټنو ولاړو چا دا سوچ لا موږ دا کوله به پیسې راځي. نو زموږ دا امید دی چې دا غره کې په 100 کې به 10% ایریا یا 15% خلک سره نیول دي دا ته ایریا وسته چې هغه دی چا نه غر ډېر پراخ دی. نو انشاءالله د هر کور به ځای پکې شي په دا پر هر کور تقسیمېږي که دا تر ځایونه چې خلک نه سره پر جوړېدل بیا به هغه ټن دا تر ورکو به 15 ټنه ځایونه او پیسې به ګډې پر دا قوم تقسیمېږي. او پاتې شو د غره په حواله د کوم یونین چې کوم هلکان دي راغلي دي لګیا دي چې چا پیسې ګارې کړي دي یخ و ګرمي و لمر و باران واورې وړکي دي هغه پر خپل ځای دي خپل کار یې متاثره کړی دی د قوم د خدمت لپاره لګیا دي. نو دا تر خاندانونو سره چې موږ سره اته لس کسان شته دا تر خاندانونو سره په کې 2 کسان یو کس سره سره نو اول خو موږ دا امید لرو چې تاسو خاندانو پر دغه سره کښیني یو لس کسان دا تر وټه چې په کومه موږ یو مظاهره کوله یو احتجاج وکړو هغه دغه وی جذاب سره ول په خوا چې تبلیغان یو ځای تلل نو هلته به خالي ډنډې کوړې به وي ول اوس انډې او پراټي یعنې تبلیغ عام شو اوس زیات هغه د پکوړو د ډنډو د کوړو ځای تر شو اوس هغه د پراټو د انډو ځای دی هغه یو ناست به یو مجلس به د خیر به یو جلوس پر اباسو چې مثلا کم از کم دا تر ځوانان اوس دین موږ یونین کارونه اکثر د ځوانان د جنجال ځای د جګړې ځای اوس مصر خو موږ چې راشي موږ د لاګیل نه ورو چې وایي په دې ساري د برم شلی لګین شلی دا زموږ د پوجي پر کېده ځوان کسر ما چې کېله چې ما د کوم د حق د اصولو د پاره راوتلی نو دا تر یو لس که 12 که 15 سال کوا دا تر
خپل په خندا کې د هغې سره وټاکئ ورور نه موږ ټک پکو نه جنګ پکو نه لرګی کوو چې مازې هغه دغه دوی هغه ولي متل کوي وی په دا خپل په تربره د تربره سترګه ډکي چې ته یو ځای له چا سره په یو مجلس کې لږ سره چپ شوې چې ستا یو څلور پنځه انډیوالان تربرونه یي دا بل څه لږ ټوک دغه کچوي نو دا ډېرشت دی دا اتفاق هغه د غیر خلکو موږ غیر خلک راغلي دي پردي راغلي دي دا که سرکار راوستلي دي که فوج راوستلي دي که اجرالله راوستلي دي اوس زیاته دا زموږ حق د وړلو د دوی په کوشش لګیا دي موږ باید چې کم از کم پر موقع باندې خپل ډېرش و سرکار دا شی ښکاره چې باید دا غر دا ګډ ولس دا د چا ذاتي طور باندې دی نه د چا یې کړ دی اغستې د خاندان چې موږ کومې پیسې پر کوم خاندانو تقسیم کړي دي اغستې چې کومه تعداد دي یا کوم پیسې دي هغه ترتیب دی هغه والا به انشاءالله ملک اکو څه مجلس درته وکړي الله مو خوشحاله لره الله خوشحاله دا کسانه جشبک موږ میټینګ د هفتې په ورځ هر هفته زموږ میټینګ زور لري ضروري نه دي چې موږ خامخا د احتجاج خامخا ده یو خو دا ګیله د چا نه چې یونین د پیسې څکې یونین دومره واخیستې ستا زوی ستا د کور سړی کې نو چې هغه ماښام تاله راځي چې زه فرشي خبر یم یا زه میټینګ کې وم داسې دا مسله به ختم پنځه د راځي لس راځي هغه د دفتر غټ او دا پیسې موږ پر بند غره واخیستې غیر نه دی چې پر ماندې موږ پیسې اخلو ای کیو آر اف راغلی یا ټي اف راغلی یا اکسي راغله ای اپریشن یې وکړي د پیسې هم د کوټ په ذریعه بند شو الجبل د زورورو مافیا په ذریعه بند شو تېره شوکې په بند غره چې لږ ډېر تللی موږ د یوې وطن روپۍ وصول کړي دي د یوې وطن که هغه په فوربکس کې تللی دي که هغه په پیک اپ کې تللی دي که هغه په ډاینا کې تللی دي که هغه په ډبره کې تللی دي نو پر بند غره دا پیسې راغلي دي خدای دې وکړي چې دا غر وچلج په خوشحالي وچلج لکه تر ننه پورې چې د چا نه لچ کې مات شو نه سر کې مات شو نه پزه کې وینې شوه خدای دې وکړي چې په هغه طرف په خیر خلاص چې دا پر یو زرو الوجو راوځي پر یو سلو راوځي انشاءالله دا تر ورځ به راځي چې موږ به د هغو خاندانو له لکه نن چې موږ پر فرد باندې کومې پیسې راوړي دي دا موږ مازې هغه یو طریقه کار وکېښوي هغه لاره مې ورخلاصه کړه زموږ دا امید دی چې انشاءالله دا طرف ټیم راځي که په میاشت کې که په دوی کې که پنځه کې چې موږ به لک لک روپۍ پر فرد راوړو انشاءالله په کروڑو به دا یو خاندان له بیا پیسې ورځي بسم الله الرحمن الرحیم يقول هذا موزة جعفر خان یا جعفر فرقی پر اساس بیا روم راځي شاو وای روم خان خپل خاندان زموږ خپل دا خاندان نه موږ خپل خلک حافظ الله را سره دی او چې دا چې کو مسلمان کې له مسلستا او موږ الحمدلله د تاسو کولو چې شماره او شماره کړی وي جعفر رون مشته شمار را کیستی خاندان چې دی چې انسان په دغه یو ډول خاندان سره بس وای ان شاء الله دوار مار کړی دوار د غیر کړی شماره سبق ستایله موږ سره موږ په 1500 پر انسان د پوسو دغه توګه په یو سره انسان ستایله موږ سره پیسې جوړې سوي دي ان شاء الله موږ د دې پیسې درکو یا نو هغه ستې خپل خاندان جعفر خان خپل د چاته معلومه ده چې دا په کور هر انسان رس چې انسان پاتې نشي مشکل بیا ورته څوک وي بیا هم که تاسو یو کس په تاسو بیا هغه هغه ما تاسو هغه دغه هارونه سره ستا بس سوا یا انسانان یې څلور لکه 10,000 ها یا د سړي او د موبایل ستا هر څه راځي